أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انتہائی محترم اوریدن کو کتون کو من 18 رمضان مبارک 13 روزہ 2025 تے سورج مخ کی مفتی منیر شاکر صاحب چې زمونږ په څو کالونه په د ملک کې اولویه غوغاره اوچته وه د دین او دیني احکاماتو ضروریات دین دیني عقایدو په حوالې سره تېرو ورځو کې هغه چا وویشتو قتل شو. زه خو د ټولو نه اول د هغه د قتل په شدید الفاظو کې مذمت کوم. د یو کافر سره موږ د دغسې رویې قایل نه یو چې د هغه سره څوک دغسې وکړي. دویم نمبر زه نن په دغه کلیپ کې د څو خبرو کول وضاحت ضروري ګڼم او هغه وضاحت ځکه ضروري ګڼم چې د هغه د مرګ نه مخکې د هغه د غلط عقایدو نظریاتو پرچار غلط میشن په خلاف باندې 2-3 کاله موږ یو ډېر تیز او تفصیلي تحریک چلولی. موږ خیال دا و چې هغه د دنیا نه لاړو بس فتنه ختمه شوله قصه ختمه شوله، لیکن د هغه په مرګ سره بعضې مشکوک کلیپونه د هغه د بچي یا د نورو خلکو راغلله. مثلا هغه په خپل کلیپونو کې دا خبره کوله چې یاره د په کفر باندې چا فتوی راجمع کولی یې دی کول هغه خلکو هم د دپاره دعاګانې کولې او هغه هم په خپل کار باندې پښیمانو، نو هغه خلکو موږ ته منسوب کړله. نو د هغې د وجې نه زه وضاحت ضروري ګڼم. دویم نمبر دلته بعضو خلکو هغه په مرګ سره دغه کفریات چې هغه د اسلام په نوم باندې مخکې ته پیش کولو کوشش شروع تر دومره پورې چې د هغوی د طرف نه یو اعلان هم راغی. هغه پوسټ به تاسو دې کې وګورئ چې د مفتي صاحب کتاب هغه به کمپوز کېږي راځي به. دغه کتاب نوم دی الفرقان بین دین الرحمن و دین الایران. یعنی زمونږ سره چې کوم دین دی په دې وخت کې زمونږ عقاید زمونږ اعمال زمونږ د څومره څه چې دي دا د په نسبت دي ایراني دین او مجوسو جوړ کړی دین. نعوذ بالله. بعضې خلک مونږ ته وایي چې هغه دنیا نه لاړو بس خاموشي اختیار کړي، نو خاموشي به مونږ بېشکه اختیار کړې وی، خو که هغه د مزید فتنې راچوتېدو هغه یره او خطره نه وي، خو هغه فتنه نور هم لاړه. دغه کفریات خلکو د اسلام په نوم باندې واغستله، هغه خلکو یې تایید شروع کړو. دویم نمبر د فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي. امام بخاري رحم الله چې د عالم اسلام مایناز محدث، امام مسلم ترمذي، د فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي. مفتي صاحب ته دغه اصول ولې نه وریاد چې هغوی ته مجوس ویل، ایرانیان یې ورته ویل، دا قسم الفاظ یې هغوی دپاره ویل. برحال زه دغه څو عقاید ستاسو په حوالې سره ږدم چې دغه عقاید څه وو. د دغه عقایدو که په دغه ملایانو کې زه چیلنج هم ورکوم چې دا څوک یې تایید کوي، که زما سره په دې څه ټایم هم خبره کول غواړي، ثبوت یې غواړي، موږ سره ټول کلیپونه محفوظ دي. زه تفصیل نه کوم دلته نه دغه کلیپونه پیش کوم، چونکې په دې موضوع باندې زموږ یوه سلسله په مشورې سره علامه ساجد خان صاحب نقشبندي حفظه الله د هغه سره د کلیپونو چلیږي، انشاءالله به راځي. دویم زموږ یوه بله سلسله موږ 2-3 یوزبیانو کې د ټول سره جمع کړي دي، ترتیبوار به هغه هم زموږ راځي. دریم زه دلته د څو خبرو وضاحت کوم، هغه کلیپونه نه پیش کوم، که موږ سره ټول الف تا یا مکمل محفوظ دي الحمدلله. دې باب کې تاسو سره دا قاعده وګورئ که تاسو سره تاویل څه طریقه درځي بیا ووایئ. اول نمبر د معراج نه کلی طور انکار کو. الان کې د معراج نه انکار کول په دې باندې تمام فقها متکلمین بلکې هر مکتب فکر په دې متفق دی چې د معراج نه انکار د کفر دی، بلکې تزندق د زندقیت د کفر اشد قسم دی. د معراج 3 سی مفتی منیر شاکر صاحب چې 3 واړو نه منکر وو. ابل رسو یو 2 روپیز مولا چې هغې د تاویل کوشش کوو بنوري ټاون د فتوی دا او پلان کې دغه سړي حیثیت نشته، نه دین شته، نه ایمان شته. بس په دې راپورته شو چې د قام پرستو هغه به ماته میلاو شي، اوس به زما په لور زیات شي، په دې دې نه زیاتېږي، نور هم تباه کېږي. و یاره زما ورسره رابطه شوې وه او ما ته یې ویله چې زه دا حصه منم. حالان کې په دا کلیپ کې هغه دلته به مونږ کلیپونه نه پیش کوو، دا کلیپ پر دغه مولا دپاره زه پیش کوم چې د تاویل کوشش یې کوو. دغه بدبخت معراج والا واقعه چې چا بیان کړې ده او د دنیا ته رسېدلې ده جنا او دا خو بیا داسې کو نه پیغمبر علیه السلام بیا تاسو شو دا پوښتنه نه کوي چې دا څه شی دي، دا شی هم دا که نه ده شوی. یو چې قرآن کې خو کې ته نازله ده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کوم وخت چې دا آیت نازلې ده 1400 کاله مخکې ته وخت چې پټم کې مسجد اقصی جوړ و، مسجد اقصی و دا خو عبدالملک بن مروان جوړ کړی دی. د پیغمبر د وفات نه پرېږده د عمر د ابوبکر د علي نه یې وروسته جوړ کړی. دا خو دې کې خو حجاب د مدینې مراد دی، نه چې دا خو علماو لیکلي دي ورلوی قدربانه ورغلی دی نه ورلوی قدربانه او زه جبرایل یم او بل پلانې دی. یوه خبره ده بس روانه ده. دغه علم باندې دا خلک ناست دي. چا چې څه زده کړی دی
بس وما دې تعالی چولې دا چې دا نه ولوسي نور څه کوم نه د مفتی صاحب وایي چې د اوله حصے نه مراد د سبحان الذي اسرا بعبده هغه د دین هجرت د مدینه منوره مراد د بیت المقدس پورې تک نه دی مراد خو د دین انکار کوي او هغه د ملحدینو اعتراض را دی بیت المقدس خو دی وخت جوړ نه او د دین ډیر وروسته عبدالملک ابن مروان جوړ کړل نو د معراج نه کلی تور انکارونه دغه ملاتز مولایانو ته وایم باز یو نیم چې مولایان دیم نه غریبان شهرت د پاره هر لار خپلې اول خو په ضرورت دین کې تعویل باطل د انسان د کفر نه بچ کی دویم نمبر دلته تعویل هم نه کو کلی تور انکار کو دغه قید دی ډیر ځکه ټول نه پېښ کوم صرف د یوسوس تاسو مخې ته پېښ کوم دویم نمبر اگر تقدیر نه کلی تور انکار کو اوس تقدیر منکر ښکاره خبره ده ایمانیاتو کې زموږ داخلي دغه منکر ته مسلمان نشي ویل کېږي دریم نمبر د اطاعت رسول نه کلی تور هغه منکر هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت تشبیه د حکمران شهباز شریف زرداری عمران خان د اطاعت سره تشبیه ورکوله وې څنګه چې د حکمران د زرداری او د شهباز شریف اطاعت ضروری دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروری دی د نمبر حیثیت نه لرو موږ سره کلیپونه پر ریکارډ ډیسو کې سو غواړي موږ ورته پېښ کولای شو که پېښ هم نکړه څه قسم سزا غواړي موږ دغه ته تیار یو سلورم نمبر د حدیث مبارکی یو چای دا تعویل کړه یره خو د حدیثونو انکار نه کوو به یو ویډیو راخلی چې په قران باندې لاس خو د جزا حدیث منم محترم د یاد ساتي زمونږ تاسو چا سره ذاتيات نشته خبره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین د ثبات به الله ته جواب ورکوي ډیر اوله خدا دا چې د یو وخت کې په پنځپیر کې اشاعت توحید کې تدس یو مجلس خو پیر راغی بیا سبازي خبري راغلی اشاعت توحید دیو د خپل تنظیم نه وېستلو اعلان یو کوم د منکر حدیث دغه نه پس قران راوغستو لا سپیږي خو د حدیث منم دا د هغه زماني ویډیو بیا روستا دلګه ترقی وکړه د ول زغه احادیث نه منم چې هغه قران نه خلاف د خپل عقل ته قران نو ورکو بیروسته چې ترقی وکړه اخرنی نظریه دا اوس مستر کلیپونه موجود دي هغه د احادیث عجمی سازش شو د احادیث مجوس لیکلو د 200 کال د نبی رسول الله نورست لیکل شو د مجوس لیکلو دومره ملاوټه پکې کړو چې دا پته نه لګي چې نبی رسول الله حدیث پکې کم د مجوس ملاوټ کم دي احادیث کلی تور باندې راغه په نسبت باندې صحیح نو نو بعضی ملګری دلته خطا کیږي اگر حدیثونه کلی تور منکر پنځم نمبر د انبیاء علیهم السلام پیغمبران چې ډیر ذمہ دار طبقه او دغه په باره کې جبر ډیر محتاط ساتل ضروری دي معمولی به احتیاطي سره د اسلام نه وباسي درد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور انبیاء مبارک رد لهجه سوا او استا پیغمبران بل ته چونم ونه کی موږ سره محفوظ دي داری کلیپونه او پیغمبر بل ته چونم ونه کی الله باندې تر پیغمبر په باره کې د کوم لهجه استعمال یا نور د انبیاء مبارک ګستاخی نه تاسو کتلی دي شپږم نمبر دته زموږ ټول دین چې زموږ سره کوم دین دی د ایران مجوس جوړ کړی دین دی نو بالله د پنځ باندې صحیح نو شپږم نمبر فقها محدثین د پنځ باندې مجوس تر دې پورې امام بخاری رحم الله چې دغه په عدالت او عظمت د امت اجماع و هغه ته منافق وای د امام بخاری خو دماغ خراب شوی یا دغه سره کلمې طیبه د دویم جز تشبیه هغه د شیعاګانو د کلمې سره ورته وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلې نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ور سره تړلې ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې یا دغه پولیس ورات نه انکار یا دغه حوض کوثر نه انکار یا شفاعت د نبی لازم دغه متواترات دي کړه یا دغه د قبر د عذاب نه مطلقاً انکار وي 2 کروڑ کال دلته وغرب او ماران دي ولړمانان دي او دادي او بیا ورته حساب کتاب ور سره دسه کوي دا د مولایانو جوړ شوی خبرې په دې دلاولي او کتاب هم لیکلو د عذاب قبر منم خو په د قبر کې نه منم لیکن دا د هغه وخت و چې کله دی هغه ترقی نه وکړي په د اخیری وخت کې کلی تور دین انکار کو بلکې استهزاء او ټوکی ورپسې کول مخکې د دومره پورې غلو کړي و چې د غیر الله تعریف د الله نه سوا د بل چا تعریف چاهي هغه نبی یا ولی الله نه سوا بل چا سره محبت دا بالکل کلی تور جایز نه ده شرک د چیلنج کوم او ته حدیث ویل ماته روایت پرې د قران وی ورته مون قران ایتونه ویلا او کاش به هم رجوع ونکړو دغه ذکر درود صرف دعا دین خو کلی تور صرف انکار نه بلکې د بس بیٹوغي کول دا دینی مدارس دا ورته جهالت او د فرقواریت پټکانی خو د ښکارې دي او د بل په مدرسو کې کوم دین ماته خودل شي او کوم خودل کیږي د قران نه خلاف دین خودل کیږي دغه رنګي د به مون خلک وي پر قواریت خطه وبره د به چې څنګه شیعه کافر دي دغه سنیان هم کافر دي سنیانو کې مسلمان هغه ټول کافر مولایان کافران افسران کافران څوک ورته مسلمانان نه ښکاري دغه رنګي اخیره کې د تعلیمات هغه حکم چې يهودو تعلیمات د انجوز والا
یو ملګری کلیپ دی کې برته موږ وغږو موږ سره د ټولو څه په ریکارډ دی خبره وګدیږي دی وجه موږ دلته نه پېښ کوو ملګری وي په دې روز کې ما ته پوښتنه کوي چې مولوي صاحب د تراویح موږ نه کوو نو سبق کوو ورته ویل چې تراویح پرېږده په دا کلي کې ګرځه د دې د پیجونو نه راغلي دغه ویډیو په دا کلي کې ګرځه چرته کونډې ګوره غریبانې ګوره د هغوی سره مدد کوه نو دا دغه یهودو د انجوزو تعلیم نه دی د عمرې او د حج او د قربانۍ او د زکات دې باره کې دغه ټولو تعلیمات هم ده مفتي صاحب ته مې یوه ورځ ویلي مفتي صاحب تاسو په خپله تراویح کوئ او که نه صرف په موږ باندې پرېښوئ هغه ما ته په جواب کې وایي چې نور هم په دې معاشره کې ډېر داسې ښه کارونه دي چې په کار ده چې ته د هغې تپوس زمانه وکړې ما ورته داسې به کم یو کار وي چې هغه د تراویح نه هم بهتر وي هغه ما ته په جواب کې وایي چې په دې معاشره کې ډېرې کونډې او یتیمانې دي ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته زموږ د مدد ضرورت دی په کار ده چې موږ د الله تعالی د مخلوق خدمت وکړو دغه ننګي د مونځ نه دی وي د صلات نه مراد مونځ اغستل د مجوسو ترجمه او اخر کې ویل په قران کې ورسره د مونځ ذکر نشته او حدیث ته منل نو په کوم ذکر راغلی برحال بیا مونږ فتوی را جمع کړی دا هغه فتوا په حواله سره سبازو خلکو غلط بیانی کړی دا اول خو کړه دې فتوا حیثیت نه وی په 2004 یا 5 کې چې مفتی منیر شاکر صاحب د پیر سے پرمان سے په خلاف باندې کوم فتوی را جمع کولې داغي حیثیت او بیر دی ولې نشته که هغه وخت کې هغه په ټوله حیثیت خو بیا ورته حیثیت او هغه خبره چې تمام مکاتب فکر په یوسیس باندې متفق شو غلط نشي کېدای کنه دویم دا فتویم د ذمہ دارو خلکو رسید کلو د مدرسو نه دي زما استادونو ته مولایان را پاسېدل فتوی ورکول دي کې بنوري ټاون وونته کې مدرسې فتوره چې عالم اسلام بچا اعتماد کې عالم اسلام صرف زموږ ملک نه دي کې دارالعلوم حقانی وونته کې مدرسې فتوا شته زموږ سره حاصل کړیم دا دي کې دارالعلوم سرحد پېښور وونته کې مدرسه شته دي کې مفتی مجيب الرحمن صاحب چې د دور عظیم فقیر په پوره دنیا کې دغه فتوره تیمرګری والا موږ سره شته د برکات ملالیه د پنځپیر ثوابي دغه فتوا شته د اهل حدیث شورا فتوا شته د بریلی از د ټولي فتوی مونږ خو لغه مرګ سره قصه ختم شول نه شای کو خو قصه نور راوچته شول ان شاء الله العزیز هغه مونږ چاپ کو مخې ته راځي په تفصیل سره او دویم نمبر زه هغه خلکو ته چې هغه وی یاره دا نه دی پکارو زه دیو ته وایم او یاره دا دومره خبرې نه وي زه دیو ته مې تاسو په نسبت نبی سم ګستاخی معمولی حیثیت لري چې د کوله تاسو په نسبت دینی عقاید او احکاماتو په استهزاء د معمولی حیثیت لري تاسو دین په نسبت باندې په مولا او مدرسه او په طالب او مفتی په ټوګي کول د معمولی حیثیت لري تاسو په نسبت په حدیثو په استهزاء په محدثینو او فقهاو په استهزاء امام بخاری ته منافق ویل محدثینو ته مجوس ول د معمولی حیثیت لري تاسو په نسبت باندې څومره خلک چې در تایید د وجنه تباکی گمراهی کې د معمولی حیثیت لري نو دا هغه سيزونه دي چې د خلکو سره جواب نشته او اخیره کې بیا دیو هغه سیزم چاپ کړل چې مولوی صاحب د کتاب برازي الفرقان بین دین الرحمن و بین دین الایران زموږ دین ورته ټول ایرانی ښکاری نوز بالله د مجوس جوړل شوی دین ورته ښکاری نو تاسو ربل څه شي پاتې بهرحال زره مفتی صاحب زوی ته عبد الله شاکر صاحب ته اخیره کې یو درخواست کو چې پلار باندې مزر او پس حضرت اهل سنت والجماعت قید نظریات خپل کې دعوت درته درکوم ضرور ولې په تور قسم دې رسره در نه درکوم زمونږ روي رضا غلار باندې مذهب کم چې پلار تلو تر مسلمانانو د قید او نظریات او تباہی لارو دویم نمبر زوی ته درخواست کوم چې دغه څومره نشریات د خپلم ختم ک نور خلکو تم درخواست کوي دا ختم ک ستاره پلار د پاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي دریم نمبر دلته موږ دا وضاحت ځکه ضروری وګڼو مختصر الفاظو کې چې په بری صغیر کې د انکاری حدیث دا پدنه په دغه انداز کې اوچته شو د سره چې کومه جبه وا د دنه مخ کې منکرین حدیث سره قلمونه خو جبه ور سره نو دا هغه ته یو نوې روخ ورکړو د انکاری حدیث فتنه ته د دې مقابله په علماء باندې فرض و مداهنت چې الله په دربار کې به جواب دی کیږي موږ جواب ورته ورکو نو بهرحال موږ خپل مسؤلیت ګڼو تاسو مخ ته تاسو خبرې راوستي اخر کې بیا عملګرو تم بازو ملګرو موږ ته کنزل کړي مناظرین ټارګټ کړي نو موږ څه کړي تاسو د دین حفاظت هم کړی محترم تاسو موږ ته کنزل کوئ تاسو موږ ته سم وایي موږ تاسو د دین او د ایمان او د آخرت د پچ کولو په سوچ کې قسم دې کړ دینه خو بل هیڅ مقصد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ګوري دنیا دوه ورځې ژوند
زمونږ د پښتنو دغه تباہي شروع د مسلمانانو. بل طرف ته زمونږ آخرت تر دنیا ورځې 2 ورځې ژوند دی. څوک په ګولۍ مري، څوک په بم مري، څوک په هسپتال کې مري، په بیماری مري، په هارت اٹیک مري. مرګ د ټولو یقین دی، د بچ کېدل له چا نشته. لیکن د آخرت ژوند چې دا معمولی عقیده دی ګډه وډه شوله کنه، د ټول عمر لپاره جهنم ته ځي. موږ تاسو سره د آخرت فکر کوو. موږ ته بعضې نوجوانان کنځلم کوي، هر څه کوي، الله تعالی دې ورته معافي وکړي. څوک چې زموږ پښتانه جنګي د افغاني پاکستاني په نوم باندې په بل نوم الله تعالی دې خلک په مصیبت اخته کړي. زموږ مسلمانان کې دا تفرقې نه چې موږ ټول یو مسلمانان یو، که دا په افغانستان کې رهي، په پاکستان کې رهي، که په لندن کې رهي، هر ځای کې دی. څوک چې په دې نفرتونو پیدا کوي او مسلمانان جنګي، الله تعالی دې په بل مصیبت کې اخته کړي چې دغه نفرتونو مسلمانان مزید د هغوی د تباهۍ او د جنګولو د لارې د دیوبند شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ټول له هر قسم فتنو نه محفوظ وساتي. چونکې دلته کلیپ ما انتهایی مختصر وکړو، ټولو ته زما کلیپ پوره واورئ. بیا ما خو ټول هر څه پرېښو، د مختصر یو څو خبرې مې راواغېستلې چې آدم علیه السلام نبوت نه انکار کوي. دغسې ډېرې خبرې چې ما پرېښودلې، هغه به انشاءالله ورځ مخکې مونږ کلیپونه شیر کوو. علامه ساجد خان نقشبندي صاحب حفظه الله کلیپونه هم چلیږي، یو راغلی نور به راشي زموږ په مشورې سره. دویم نمبر انشاءالله زموږ دویمه یو سلسله هم شروع کېږي او کتابي شکل کې هم دا تفصیلات راځي د اختر نه بعد. الله رب ذوالجلال دې مونږ ته په صحیح دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې مزید د فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.